ول دا چې د روژې دا بعضې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه هر چا نه تپوس هم مه کوئ دې دپاره خاص خلک او تپوس به د خاص خلقو نه کوئ د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روژه کې سړی ستنو وایي نو روژه پې نه ماتېږي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روژه نه ماتېږي روژه په هر هغه شي ماتېږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسي په هغې روژه ماتېږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسي په هغې روژه نه ماتېږي د انجکشن دوایي په غوښه کې سرایت کوي او جوف د معدې ته هم نه رسي او جوف د دماغو ته هم نه رسي تاسو خیال راغی نو انجکشن والو باندې روژه نه ماتېږي دنیا مولیان به درته وایي دارو پکې دننه لاړه نو څنګه روژه ماته نه شو وایي نشته او که ډېرې تنګولی دې مرۍ نه ونیسئ او په وله کې وغورځوئ وایي ملا صاحب پکې نشته په ارام کښېنه بنیادی خبره ما تاسو ته عرض کړه چې په هیڅ انجکشن روژه نه ماتېږي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا یې ورکوله نو د دنیا ډاکټران او ماهرین را جمع کړي او دا ریسرچ یې وکړو چې د ستنې دارو کم ځای ته ځي نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روژه نه ماتېږي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشتی که ته وایې چې ستنې دارو دننه لاړه نو په روژه کې چې سړی ولامبي نو د ویښتو د بیخ کې سوری دی که نه دی د بدن د ویښتو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې اوبه دننه بدن ته لاړې شي هم پکار دا دی چې روژه ماته شي سترګو کې دارو اچولو باندې روژه نه ماتېږي غوږ کې دارو اچولو باندې روژه ماتېږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی د سترګو کنیکشن ورسره نشته استنجا چې کوئ د لوی او دسماتي ځای چې وینځئ نو ډېر به کولاو نه کښېنې که لاندې نه اوبه دننه لاړې نو د هغې تعلق هم جوف د معدې سره دی بیا هم پرې روژه ماتېږي خیال هم را بعضې سودایي غوندې سړی که نه بس خو لګیایي نو دې وجې نه دا د اود څه باتای چی دا اگرباتای دا اگرباتای د ورځې بعضې دکانداران ځان ته لوګی کوي د دې دا لوګی چې سپېږمو کې لاړ شي په دې هم روژه ماتېږي ځکه چې د سپېږمو کې دارو اچولو سره هم روژه ماتېږي د دې تعلق هم جوف د دماغو سره دی سپېلني لوګی کول ځان ته هغه لوګي چې لاړ شي